इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु वहदहु ला शरीक लहु व ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वलद लहु व ला वालिद लहु वहदहु ला शरीक लहु व ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु वहदहु ला शरीक लहु व ला अस्ल लहु व ला फ़र्अ लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। द उर्मड़ो और द गिरद नवाह मशरानो कशरानो हाजिरीनो गायबीनो लकत सरंग तासु त मालूम दा चितीर जुमी मुंगा प तौहीद प मौजू बांधे खबरें कड़ी वे और प आखिर के लगे खबरें द शहादत प फजीलत बांधी कड़े वे नुदी जुमी बांधी मुंगा यू नवे सबक रावड़े दे और तासु दुआ दा कवई च अल्लाह ताला माला दासी तौफीक रा की चीज़ों द कमी खबरें और द आवाज़ नसीहत तासु तकोमा न अल्लाह ताला दे जमा द खुलेन दसी अल्फाज नबासी चागा द कुरान प वेलु के और प खुदलु की खयानत गुनती उशी और अल्लाह ताला दे तासु तहुम द तौफीक दर की च द कुरान चिज़ प सही मानो सरा और सही तरीके सरा तासु तो हुए मा और तासु सीनो ते अल्लाह ताला कुछ की और तासु तदे अल्लाह द अमल कौल तौफीक हम दर की लकत सरंग ची तासु त मालूम दा जो कुरान की बाज़ी ढेर दसी आयातुन दी ची आगे की
د پخوانو خلقو ذکر دی. بعضی آیاتونه پکې داسې دي چې هغې کې د ښو خلقو ذکر دی، د نیکانو ذکر دی پکې، د نیکو قومونو ذکر دی پکې، او بعضی آیاتونه داسې دي چې هغې کې بیا د فرعون یا دغه شانت نور چې کوم بدعمله اور نافرمانه خلقو د هغې ذکر دی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې قرآن کې مختلفو ځایونو کې د مختلفو خلقو واقعي یا کیسې یا خبرې یا د هغې حالات الله ذکر کړي په قرآن کې، نو دا یې د دې مقصد دپاره ذکر کړي دي چې دې نه موږ او تاسو سبق والو، یوه پوهه ترې والو، یو عبرت ترې والو. که چرې موږ دا سوچ وکړو چې دا خبرې خو بس پخوانو خلکو کیسې دي، زمونږ دپاره پکې څه نشته، بس دا خو د پلانکي په باره کې دی، دا د پلانکي په باره کې دی، نو مشرکینو به یو اعتراض کولو. هغه اعتراض همدغه و چې هغې خو به ویلې چې دې کې خو څه نوې خبره نشته، دا خو ټول پخواني د پخوانو خلکو کیسې دي. خو هغه اعتراض د مشرکینو. حقیقت دا دی چې دا زموږ د پوهې دپاره او د عمل دپاره به الله تعالی راوړي دي په دې قرآن کې. لکه څرنګه چې ما دا کوم آیات وویل ستاسو وړاندې، په دې کې هم د یو قوم ذکر دی، او تاسو ته مخکې نه ما دا خبره وکړه چې دا قوم که ذکر شوی نو دا په دې بنیاد شوی وي چې مخکینی خلک یا موجوده چې کوم را روان خلک دي دې ته سبق حاصل کړي. نو ما چې کوم آیات ولوستلو په دې کې هم د یهودو ذکر دی، او یهود دا د موسی علیه السلام قوم و. موسی علیه السلام دې ته یو قانون راوړی و، یو قاعده یې راوړې وه، یو آیین یې راوړی و د الله د طرف نه، د دې دپاره چې دې پې عمل وکړي، دې پې ځان پوه کړي او دې خلکو ته ورسوي. لکه څرنګه په دې دور باندې الله تعالی قرآن د پیغمبر علیه السلام په ذریعه مونږ ته راورسولو، او اوس د مفتی یا د شیخ یا د ملا یا د قاری یا دغه شانتې عامي سړی چې هغه په قرآن باندې پیږي، قرآن باندې فهم لري، خلکو ته یې رسوي. نو دغه شانتې پخوا به مو همدغه شانتې چې کتاب راغلو نو الله تعالی به ورته خلق برابر کړي چې هغوی به د قرآن دعوت چلولو. نو یهودو خو دعوت زموږ د مسلمانانو په شانتې کوله، خو همغه شانتې و لکه نن سبا زموږ حالات دي. نن ما او تا دعوت د قرآن کوو چې مونږ قرآن منو، مونږ په قرآن باندې ایمان دی او مونږ په قرآن باندې عمل کوو. همدغه شانتې یهودو به هم دا دعوه کوله چې مونږ تورات منو، مونږ موسی علیه السلام منو، خو صرف په ژبه به یې ویل. اصل شی ژبه نه ده، اصل شی تصدیق بالقلب دی، عمل کې راوستل دي، د هغې نه ځان پویول دي، هغه خلکو ته رسول دي، په هغې عمل کول دي، هغه په خپل کور کې رایج کول پکار دي، هغه په خپل معاشرې کې خلکو کې راوستل پکار دي. خو د دروغې دعوې وي چې هغې به هم کولې او مونږ هم کوو. دا زه چې ورسره د خپل قوم یا خپله معاشره یادوم، دا صرف د دې وجې نه یادومه چې دا کیسې نه دي، بلکې دا زمونږ دپاره او زمونږ د پوهې دپاره الله تعالی دا کیسې ذکر کړي دي چې ګوره پلانکي قوم به دغه شانتې د دروغو دعوې کولې، ګوره پلانکي قوم به دغه شانتې کول، خو نن یې حالات وګوره، قرآن کې حالات وګوره، دغه شان ورسره وشول. نو الله تعالی وایي پیغمبر ته چې دې خلکو ته ښودنه وکړه، دې خلکو ته زما قانون وښیه، زما آیین وښیه. خو دوی به په یوه طریقه سره جواب کولو. واذا قیل لهم، او هر کله چې وویلی شو د یهودو ته چې کوم د موسی علیه السلام قوم و چې دې ته به کله وویلی شو آمنو ایمان راوړئ، بما په هغه څه باندې. دلته کې مفسرین د ما باندې لږه خبره کوي
چې واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، او هر کله به چې وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې، دا ما دلته کې په عموم سره راوړې شوې ده. عموم سره په دې باندې چې خاص کړی شوی نه ده چې صرف دا شی، صرف دا کتاب، بلکې عموم سره راغلی ده چې په هغه څه ایمان راوړئ چې انزل الله، چې الله نازل کړي. هم یې ورته تورات یادولو، هم یې ورته قرآن یادولو. نو چې الله تعالی کله دې ته وویل چې واذا قیل لهم آمنو، هر کله چې به وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه انزل الله چې الله نازل کړي دي، نو د دې به جواب سو زموږ مسلمانانو په شانتي، د دې به هغه د دروغو دعوه څه وه، د دې به هغه خبره څه وه، دې به ورته جواب کې صفا وویل چې قالوا نؤمن بما انزل علينا، دې به ورته وویل چې موږ خو ایمان راوړی دی، مونږ خو منو، مونږ خو انکار ته نه دی کړی، دا د دې دعوه وه، حقیقت داسې نه و. دې دا دعوه وه چې قالو نؤمن بما انزل علینا. دلته کې چې دا کم نؤمن بما کې چې کومه ما راغلې ده، دې ځای کې چې دا کومه ما د مفسرین لیکي چې دا د تخصیص ده. څنګه د تخصیص ده؟ د تخصیص داسې ده چې لکه بره کې د تورات او د قرآن او د الله د ټولو امورو حکم و چې دا ټولو باندې ایمان راوړی، دغه شانتې دې ځای کې تخصیص یې راوړی دی چې دې یهودو به ویلې چې موږ ایمان راوړی دی. قالو نؤمن بما انزل علینا، مونږ ایمان راوړی په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي په مونږ باندې. نو په دې څه شی نازل کړی شوي وو؟ د دې اشاره به تورات ته وه، یو قانون ته به یې وه، یو آیین ته به یې وه چې کوم الله تعالی د موسی علیه السلام په ذریعه دې قوم ته رالیږلی و. نو دې ځای کې دا ما د تخصیص ته چې دې به خاص کوله چې مونږ خو منو، مونږ خو ایمان دی، و ایمان د دې په څه شي و؟ په تورات یو. خو چې په تورات څنګه ایمان و هغه هم الله ذکر کړی دی، دا خو د دې دعوه وه چې مونږ ایمان راوړی دی. نه الله تعالی ورته فرمایي چې صحیح ده ته خو په تورات باندې ایمان دې شته، تورات خو ته منې، په دې کې خو مونږ اختلاف نه کوو، خو د دې خبرې به ته څه جواب کې چې دا کم تاسو دا عمل کولو. ویکفرون بما وراءه، ویکفرون دی به کفر کولو، انکار به کولو، نافرمانی به کوله بما دا هغه څه وراءه چې علاوه د دې تورات نو. دی خو به دا دعوه کوله چې موږ خو ایمان دی په هغه څه باندې چې الله موږ ته نازل کړي دي، خو الله تعالی څه وایي؟ ویکفرون بما وراءه، دی به کفر کولو چې علاوه د څه شي نو؟ تورات نو. د وراءه کې لکه وضاحت کول غواړم، دا وراءه چې کوم دی خو پکې ضمیر دی، خو وراء چې کوم دی دا ازدادونه دی، دا کله په معنی د رسته راځي او کله په معنی د مخکې راځي. په سورت کهف 79 نمبر آیت کې دا د رسته په معنی راغلی دی، او په سورت دهر آیت نمبر 27 کې دا په معنی د مخکې راغلی دی. چې دا ما کوم خبرو که چې مخ ته وروسته په معنی راځي، نو دې دوو ځینو کې چې کوم دی دا مخکې او وروسته په معنی باندې راغلی دی، مفسرین لیکي. خو چې دا مونږ کومه دې ځای کې معنی وکړله دا سیوا والا معنی چې بما وراءه، سیوا د هغې نه چې دي، نو دا معنی مفسرینو کړې ده او ترجیح هم ورکړې ده. او دا په سورت مومنون کې 7 نمبر آیت کې هم په معنی د سیوا راغلی ده. دا بعضې خبرې چې د مفسرین لیکي یا محققین لیکي، نو دی د سیاق و سباق ته وګوري نو بیا خبره جوړوي. سیاق و سباق څه ته وایي؟ سیاق و سباق چې کله سړی یوه خبره وکړي، نه د هغې په شاته چې کوم پس منظر وي او مخې ته پس منظر وي، نو هغې سره چې وګوري نو سړی د هغې مطابق یوه خبره بیا ترجیح ورکړي چې دا خبره داسې ده. یو سړی ناست دی خبرې کوي او خبره یې د توحید په باره کې شروع کړې ده، او بل سړی د هغه خبره نقل کي تا ته یې راوړي،
او تا ته ووایي چې پلان کې خو داسې خبره کوله ته توحید په باره کې او منځ کې پکې داسې ناشنا خبره وکړي چې ستا مازغه ریان پاتې شي چې د سیاق او سبق ته وګوره خبره د توحید شروع ده ته څه وی ولې چې خبره د توحید ده نو هغه شی به وي چې کومه توحید سره تعلق ساتي نو د مفسرینو سیاق او سبق ته کتلي دي په دې خبره چې ما وکړه تاسو پوهې دپاره مې وکړه چې سیاق او سبق وایي څه ته چې د خبرې شاته او مخې ته چې دا کومه خبره ده نو هغې ته یې کتلي مفسرینو خبره کړې ده نو دې ځای کې چې ویکفرون بما وراءه باندې خبره کړې ده نو دلته یې معنی د سیوا راوړې ده او دا په سورت مومنون په 7 نمبر آیت کې هم دغه شانتې ده چې هلته کې هم دا ذکر د ورا راغلی دی او په سیوا سره یې معنی کړې ده او سورت معارج آیت نمبر 31 کې هم دغه شانتې راغلی ده چې په معنی د سیوا دا راغلی ده دا خبره چې ما د حوالې درکې دا مې د دې وجې نه درکې چې دا معنی د وراءه کې چې کوم دی اقوال ذکر کوي نو دې ځای کې مفسرینو به سیاق و سبق ته کتلي د سیوا معنی یې کړې ده به هر حال ما خبره کوله چې دا الله تعالی ورته وایي چې ویکفرون بما وراءه دی به کفر او انکار کولو نافرماني به یې کوله د څه وراءه چې څه د علاوه د تورات نو خو د تورات څه حل هغه هم الله ذکر کړی دی چې په تورات باندې د دوی څنګه ایمان و خو دې ځای کې الله تعالی خبره د قرآن کړې ده دې نه بعد وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا دی چې دا کتاب دا قرآن چې کوم دی دا حق هم دی او تصدیق کوونکی دی د دې کتابونو کم قانون چې الله تعالی د تورات په شکل کې د انجیل په شکل کې د زبور په شکل کې راوړی و او هغې ته بیا خپل انبیا رالیږلي وو او د هغې دعوت چلولو نو دا قرآن چې کوم دی دا د هغې تصدیق کوونکی دی او دا حق دی وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا دی چې دا قرآن دا حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معهم چې دوی سره دي دوی سره قانون د تورات موجودو او تصدیق کوونکی او د هغې دا قرآن ولې چې په قرآن کې الله دې ته ښکاره ویلي وو نه په تورات کې تورات کې دې ته الله ویلي وو چې دغه شانتې یو نبي به راځي هغه له به زه یو قانون یو قاعده یو ضابطه ورکومه چې په هغې باندې به انسانان عمل کوي او ژوند به تیروي او اقتدار به قایموي په ځمکه خدای باندې دا ذکر ورته الله تعالی مخکې نه کړی و او د دې قرآن ذکر هم ورته الله کړی و نو ځکه الله دلته وایي چې وهو الحق مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی او حق کتاب دی دا او د هغه څه تصدیق کوونکی چې کوم تاسو سره و د دې به یو مثال درکړم چې د تصدیق کوونکی څنګه و چونکې موږ سره خو علم دومره شته نه خو دومره کوشش به وکړو چې ستاسو ذهن ته درس شي انشاءالله چې یو سړی خبره راوړي هغه سړي باندې ستا اعتماد نه چې دا خبره یقیني ده او که نه ده او بل سړی په هغه باندې ستا دا اعتماد وي چې دا سړی رښتونی دی او د چېرته په زندګۍ باندې دروغ نه دی ویلی دا سړی د دروغ والا نه دی د مخکیني سړي تاله یو خبر راوړو خو په هغې باندې ته یقیني نه شولې خو د هغې نه بعد یو داسې سړی تاله راغو چې ما تاله ذکر وکړلو چې هغه باندې ستا اعتماد دی او هماغه خبرې دله راوړو نو ستا تصدیق په دې خبره باندې وشي چې دا خبره چې کومه ده دا رښتیا ده نو دغه شانتې تورات چې کله الله راوړو نو د هغې نه بعد قرآن راغلو نه هغه کتاب تصدیق کوونکی د تورات ولې چې تورات کې هم ویلي شوي وو چې داسې کتاب به راځي او دغه شان نبي به راځي او هغه به تاسو ته دعوت چلی هغه به تاسو ته قرآن ښیي او هغه قرآن به تاسو بیا زده کوئ او نورو خلکو ته به یې ښایئ خو عمل کې به یې خامخا راولي منی به یې خامخا
دا خبره چې زه کومه دا خبره خو د یهودو په باره کې ده، خو ګوره سبق مونږ ته پکې پروت دی. نن سبا زما او ستا هم همدغه حال دی. ما او تا دا دعوه نه کوو چې دا قرآن رښتونی کتاب دی، ما او تا دا دعوه نه کوو چې دا قرآن چې کوم دی د عمل کتاب دی، ما او تا دا دعوه نه کوو چې دا قرآن کې چې کوم څه دي دا د عمل کولو دپاره دي، ما او ستا دا دعوه نه کوو چې دا قرآن مونږ منو. خو دعوه ده که نه، عمل خو نشته که نه. مخته وروسته خو نور څه نشته چې مونږ عمل کې راوستې یا په خپل معاشرې کې. معاشره خو ډېره لرې خبره ده، په خپل کور کې مونږ چېرته اوسه پورې دومره جرأت نشته، دومره کوشش نه دی کړی چې په خپل کور کې د قرآن دا نظام جوړ کړو. تاسو به مانه په دې ډېر ښه خبر وئ. زمونږ د پردې حل تاسو ته معلوم دی. که مونږ چېرته په دې قرآن عمل کولی زمونږ پردې به دا حل وی. داسې ډېرې خبرې دي چې هغه مونږ د قرآن نه خلاف کوو، خو دعوه هم ده د قرآن که نه، صرف د منلو، نور خو عمل نشته که نه. نو دغه شانتې یهود به هم دعوه کوله، خو دې دعوې دپاره الله تعالی وضاحت کړی دی چې ته خو ته دعوه د تورات کې چې زه تورات منم، ما ایمان دی پې عمل پې کومه. نو پیغمبر ته وایي چې پیغمبره کچرې دي د تورات مني په صحیح معنو سره، نو دې ته ووایه قل فلم تقتلون انبیاء الله. نو ووایه دې یهودو ته چې تاسو ولې قتل کوئ انبیاء د الله، تاسو ولې قتل کوئ هغه خلک چې کم تاسو ته قرآن ښیي، تاسو ولې قتل کوئ هغه خلک چې کم تاسو ته صفا دین ښیي، تاسو ولې قتل کوئ هغه خلک چې تاسو ته قرآن په صحیح معنی سره ښیي، تاسو ولې وجنئ هغه خلک چې کم خلک تا د ګناه نه بچ کوي، تا د ګمراهۍ نه بچ کوي، تا د کفریاتو نه بچ کوي، تا د بدعاتو رسوماتو نه بچ کوي. نو الله ورته وایي قل فلم تقتلون انبیاء الله. ای پیغمبره ووایه د یهودو ته چې تاسو ولې قتل کول انبیاء د الله. که چېرې تاسو دا خبره کوئ چې مونږ ایمان په تورات باندې وو، خو تورات کې خو په یو ځای کې دا خبره نه ده راغلې چې تاسو انبیاء قتل کوئ، تاسو هغه خلک قتل کوئ چې کم کتاب تاسو ته د الله ښیي، چې کم د الله قانون ښیي، چې کم د الله آیین ښیي، چې کم د الله ضوابط ښیي، چې کم د اقتدار د قایمولو طریقه ښیي، تاسو ولې قتل کوئ؟ من قبل ان کنتم مؤمنین، مخکې د دې نه ان کنتم که چېرې وی تاسو مؤمنان. په دې مؤمنین باندې هم سوچ وکئ. الله تعالی ورته وایي که چېرې تاسو ایمان راوړونکي وئ، تاسو زما منونکي وئ، تاسو د تورات منونکي وئ، تاسو زما د خبرې منونکي وئ، زما د موسی علیه السلام چې ما درلیږلی و هغه منونکي وئ، نو تاسو به دا کار څنګه کولو؟ تاسو انبیا څنګه وجل؟ ما مخکې هم دا خبره وکړه چې دا ګوره دا کیسې نه دي چې د پخوانو قومونو دي چې بس مونږ دا کیسه واورو بس تېره شوه. زما والد محترم شهید رحمه الله به خبره کوله چې دا بعضو خلکو مونږ کې داسې کار کړی دی، په داسې طریقې سره راکې محنت کړی دی، اغیار په داسې طریقې سره کار کړی دی چې کله مونږ یو قرآن آیت یو مولا یو قاری یو شیخ یا مونږ په خپله باندې په ترجمې سره وګورو که نه، نو هغه مونږ یو قوم پسې تړلی، یا هغه مونږ یو قبیلې پسې تړلی، یا هغه مونږ یو شخصیت پسې تړلی. لکه د فرعون متعلق چې خبره راشي نو مونږ هغه فرعون پسې لاړ شو، ابو جهل متعلق خبره راشي نو مونږ هغه ابو جهل پسې لاړ شو. لاړ دي چې مازغه زه دا خبره نه کوم چې هغې ته دې نه ځي، ولې چې هغې ګمراه خلک وو، خو الله دې دپاره نه دي ذکر کړي چې ته صرف هغه سایډ ته دا مازغه وبوځه، خو چې موجوده ته خپله یا موجوده نور دي هغې ته خطاب مه کوه چې وګوره دا خلک دغه شانتي وو او حال یې دغه دی. نو دی ایمان دی خو ځان ته مؤمنین ویله،
الله تعالی ورته څه وایي چې تاسو ایمان راوړونکي تاسو به انبیا قتل کول، تاسو به د قرآن داعیان قتل کول، تاسو به هغه خلک قتل کول چې کوم تاسو ته قرآن ښودلو. نن سبا چې په دې معاشرې ته وګورئ او زمونږ د خپل حالات ته وګورئ نو د یهودو نه کم والله که مونږ هم یو. لکه څرنګه چې د آیت ما تاسو وړاندې ذکر کړو، د آیت په ذهن کې راولئ او بیا دا سوچ وکئ چې نن سبا زمونږ د مسلمانو همدغه حل دی او که نه دی. دعوه د قرآن کوو، دعوه د توحید کوو، دعوه د ایمان کوو، دعوه د حق پرستۍ کوو، خو حال هم څه دی؟ حال هم دا دی چې د قرآن حکم موږ ته متوجه شي بیا یې پرېږدو. د قرآن خو د دې دپاره دی چې یو انسان زندگی تیری نو دا قرآن ته چې کینی ځان پې پوی کی نو چې کله یو کار کوي نو اول سوچ وکړي چې آیا د قرآن کې د دې خبرې څه حکم دی. قرآن کې الله واضح ویلی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت څه ته وایي؟ مختلف وضاحت علماو کړي دي، خو ما سره چې په خپل علم مطابق چې څه دي نو انشاءالله د هغې مطابق خبر به زه تاسو له وکړم چې عبادت صرف دې ته نه وایي چې ته تسبیح راواله جومات کې کښېنه. عبادت صرف دې ته نه وایي چې د قرآن راواله تلاوت کوه. عبادت صرف دې ته نه وایي چې جومات کې کښېنه اعتکاف کې کښېنه او ذکر اذکار کوه. عبادت دې ته ویلی کېږي چې یو انسان مثال به درکمه چې یو انسان د غنو په جنگل کې روان دی نو داسې نه دي کول پکار چې دا سړی د دې ځنګل منزل مقصودي په دې ځنګل باندې راځي چې کله سړی دا پار کي دا منزل دا ځنګل دا زغي دا چې کله پار کي نو دا منزل مقصود ته رسي. نو د سړي ته دا نه ده پکار چې دا کینی اعتکاف ته، د سړي ته دا نه ده پکار چې دا کینی تسبیح ولیلی، د سړي ته دا نه ده پکار چې دا تش تلاوت وکړي. د سړي له دې ټایم کې پکار ده چې په منزل مقصود ته ځان ورسوي. ولې چې الله تعالی خو ښکاره وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قیامت پر ورځ خو به الله ته ودرېږو که نه؟ نو په دې زغو باندې چې ته اورې نو داسې نه ده چې ته به ترې کښېنې، بلکې به دې به ځې خو داسې به ځې چې دومره به ځان ساتې چې تا زغی هم خوږ نه کي، جامې هم دله ونشلی. دا یو مثال در کومه. نو دغه شانتې په نن سبا معاشرې کې چې ته کله په ایمان په قرآن لري دعوه د ایمان کې نو دا ته چې کومه لاره اختیارې دا لاره صحیح نه ده چې سپینې جامې دې اچولي صرف تسبیح لیلوه، اعتکاف کې کښېنه، حجونه کوه، عمرې کوه. عبادت دا دی چې ته بالکل پوهېږي چې دغه ګناه ما نه کېږي. سهار راپاڅېدلې او قرآن ته تا کاته چې کله دې ځای کې زه داسې شمه نو قرآن څه وایي چې دا صحیح ده او که غلطه ده. دې ځای کې دا کار زه کومه قرآن د دې متعلق څه وایي چې زه داسې وکړم. ګاونډي پریشانی ده دغه په کور کې قرآن ته وګوره چې قرآن د هغې متعلق څه ویلي دي. یو غریب سړی دې ولیدلو د هغه مجبورۍ تپوس دې وکړلو نو قرآن ته وګوره چې قرآن د هغې متعلق څه وایي. یا دغه شانتې نور معاشرې کې ډېرې خبرې دي چې هغه ګډې وډې نو قرآن ته به ګورې او د هغې مطابق به بیا مزل کې. دا خبره ما ځکه وکړله چې نن سبا خلکو په دین اسلام کې یو څو شیزونه خاص کړي دي. دا کېناستو والا مثال چې ما ورکو که نه دا مې صرف د دې وجې نه ورکو چې دا نن سبا مسلمان ځان ته په دین اسلام او په قرآن کې څو شیزونه خاص کړي ناست دی او ناست دی بس همدغه کوي او وایي چې همدغه دین دی او دغه اسلام دی او انشاءالله جنت ته به ځو. نو چې دغه د څلور پنځه شیزونه دین اسلام وی نو دا دې سپارې قرآن بیا سله راتلو. ایا دا دې سپارې قرآن کې صرف بس دا حج عمره او یا دا زکات یا سرسایه یا دغه چې کوم د حج دغه دي د منځونه دي دا خو قانون دی، دا یو د اقتدار کتاب دی. ما تیرې جمعې هم دا خبره کړې وه چې زمونږ تاریخ کې وګوره
چې داسې خلک تیر شوي دي چې چا په روغه دنیا باندې حکمرانی کړې ده او چا په نیمه دنیا حکمرانی کړې، چا په څومره باندې حکمرانی کړې ده. نو په هغې دور کې نه ټکنالوژي وه، نه توپې وې، نه ډرونونه وو، بلکې څه شی وو؟ په قرآن باندې ایمان وو، په قرآن باندې صحیح معنو سره ایمان وو، په قرآن عمل وو، د عقیده یې خپله کړې وه چې کومه قرآن ذکر کړې ده. نن سبا چې موږ مسلمان کوم عقیده خپله کړې ده، دا عقیده خالص چې مولیانو موږ ته کومه ښودلې ده یا مفتیانو کومه موږ ته ښودلې ده، موږ بس سینو کې ایښې ده. خپله موږ یو مسلمان هم کوشش نه دی کړی چې موږ په قرآن ځان پوه کړو. او چې دا کم کوشش کوي الله دې دوی ته توفیق ورکړي، الله دې دوی ته هغه قرآن هغه مقصد وښیي چې کم د قرآن مین مقصد دی. نو ما خبره د یهودو کوله چې یهودو به دغه شانتې دعوې د اسلام کولې، دعوې به چې کم دی د تورات د منلو کولې، خو ایمان یې نه و. همدغه حال زموږ د مسلمان دی چې دعوه د اسلام خو کوو خو قرآن منو نه. نو د الله بندگی کول پکار دي، د الله نه علاوه چاته سر نه دي ټیټول پکار. او دا سر ټیټولو باندې هم چې پوه کم سر ټیټول صرف دا نه وي چې دا داسې کپری ټیټ کړي، بلکې د دې سر نه مقصد همدغه ده چې کوم ځای کې د الله حکم راشي او کوم ځای کې د مخلوق حکم راشي، او ته مخلوق حکم ومنې او د الله حکم ونه منې، دا سر ټیټول شو، دا بندگی شوله، دا اطاعت شولو. تا ته قرآن وایي چې داسې وکړه او تا ته مشر وایي چې داسې وکړه، او ته د مشر کار وکړې. او زمونږ بقاعده زمونږ نن سبا چې د معاشرې کې کوم خلک یو یا زه یم یا تاسو یا داسې نور خلک دي، د دې په زړونو کې یو خوف ته د مخلوق نه. خوف دا خو انساني شی دی، زه د هغه خوف خبره نه کوم چې کوم د انسان فطرت سره تعلق ساتي، خو زه هغه خوف یادوم چې کوم خوف د الله نه پکار دی. یو خوف وي چې په اسباب وي او یو خوف بلا اسباب وي. نن سبا زمونږ او ستاسو مسلمان چې مخلوق نه یره کوي بلا اسباب وي دي کوي. یاره مشر داسې خبره وکړله او قرآن داسې وایي، نو که چېرې د مشر خبره ما ونه منله نو زما به چاندي بندي شي، زما به سرسایي بندي شي، زما به پلانکې شي کې تاوان راشي، ماله چې پلانکې سړی پیسې رالېږي هغه به بندي شي. دا یوه یره ده د مخلوق نه بلا اسبابو، او دا شرک دی. ځکه چې د بلا اسبابو صرف د الله نه یره پکار ده. که چېرې زما او ستا په دې قرآن باندې صحیح معنو سره ایمان وې، مخلوق نه به یره زمونږ بلکل نه وې بلا اسبابو. نن که څوک جماعت کې دی، نن که څوک تنظیم کې دی، نن که څوک په یوې پارټۍ کې دی، هغه دپاره یو مشر یو قاعده یوه ضابطه جوړه کړې ده، او د هغې ضابطې او د قاعدې نه مخته قدم نشي کېښودلی. اگر چې د الله حکم موجود وي چې ته داسې وکړه، خو چې ده ته کله مشر ویلي چې ته داسې وکړه، نه، بیا خو چندي بندېږي، بیا خو سرسایي بندېږي، بیا خو زکاتونه موږ له خلک نه راکوي. نو د مخلوق د یرې د وجې نه چې کوم دی یوه نیمه خبره یو نیم قدم نه شي اوچتولی. ما خبره د یهودو کوله چې دا کمې واقعي یا قصې الله تعالی راوړي، دا د دې دپاره راوړي چې دې نه مونږ سبق والو. خو نن د سبق اخیستلو مسلمان نشته. که د سبق اخیستلو مسلمان وې، اوسه پورې به مونږ په کور کې د شریعت او د اسلام او د قرآن قانون کوشش کړی وې چې راغلی وې، بیا به معاشرې کې کړی وې. یا معاشره خو ډېره لرې خبره ده، کور خو ډېر لرې خبره ده. مونږ مسلمانانو په خپل ځان کې اوسه پورې دا کوشش نه دی کړی چې قرآن قانون راکې راشي، هغه حکمونه راکې راشي چې کوم قرآن ذکر کړي دي. اول چې کوم دی انسان له پکار ده چې خپله اصلاح وکړي، په قرآن ځان پوه کړي. زمونږ د پښتنو متل دی یا خبره غوندې ده چې کله چې ته چاته ګوته نیسي که نه، نو دا نورې ګوتې تا ته دي. نو نن سبا زمونږ معاشره کې مسلمان دا حل دی که هغه چاته یوه خبره وکړي چې ته داسې کې دا ناروا ده، ته داسې کې، نو په حقیقت کې چې دا کم سړي ورته ښودنه کړې وي که نه، ده کې به سل غلطیانې وي.
نو هغه سړي ته که تا سمه خبره کړې هم وي که نه نو دا سړی به ستا د خبره نه مني، عمل به پې نه کوي، دا خبرې باغ به نه شماري، صرف په دې وجه باندې چې دا ما ته دا خبره کوي چې دا ناروا مه کوه، ته ما ته دا خبره کوي چې دا کار مه کوه، تا خپل ځان لیدلی؟ اگر چې هغه سړی به په هغه ټایم حیا وکړي ورته وبه نه وایي مخامخ، مشر به وي، د کلي مشر به وي، دنه به په عمر کې مشري، رور به وي، پلار به وي، په هغه ټایم په موقع خو به ترې غلی شي، خو حقیقت خدا دی که نه چې هغه کې سل خبرې دي او هغه د په سینې کې پټې کړي، هغه خبرې باندې عمل نه کوي. دا یهودو چې دې ځای کې کم کار کړی دی، د کومه کوتاهي چې کړې ده چې یو سایډ نه وایي چې مونږ ایمان په تورات شته او بل سایډ نه بیا چې کوم دی انبیا قتل کول، او حقیقت دا و چې په تورات هم صحیح ایمان نه و، نو دا په یوې وجې په بنیاد باندې دی چې کوم دی دا نفرمانی کوله. مفسرین لیکي چې وجه څه وه؟ وجه صرف دا وه چې دې کې حسد و، عناد و، بعض و. حسد په څنګه طریقې ورسره ورکې و په دې کې کله چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دا کتاب ورکو، دا قانون او دا آئین او دا اقتدار کتاب یې چې ورکړو، نو دوی دا سوچ وکړلو او ګما ذهنونو کې دا خبره راغله چې زمونږ په کلي کې غټ غټ ملکانان موجود دي، غټ غټ شیخان موجود دي، غټ غټ پیران موجود دي، غټ غټ خلق موجود دي، د غټو غټو قبیلو خلق موجود دي، هغې له یې نه ورکولو. یو د ادنا سړی د قریشو د قبیلې یو ډېر غریب فقیر سړی دله یې ورکړلو. لکه نن سبا زموږ معاشرې کې د بل سړي ښه ورځ مونږ نه شي لیدلی، که په خولې څه ونه خو په زړه کې هم راځي چې یاره دې خو ګاډی واغوسته او داسې داسې او داسې، یاره دې سړي خو ښکلی کور جوړ کړو او داسې داسې او داسې. هر سړي ځان له فکرونه دي، هر سړی ځان له په طریقې باندې حسد او عناد کوي. نو دی یو حسد غوندې ځان کې ولرلو چې دا یو معمولي سړی، یو ادنا سړی دله الله کتاب ورکولو، نو په دې مخلوق کې دا دومره غټ غټ غوره غوره خلک چې موجود دي زموږ په دې دور کې، دی دې ولې نه ورکولو؟ او دا حسد داسې یوه ګناه ده که نه چې په تخلیق آدم کې چې کله تخلیق د آدم وشولو نو اولنې دا ګناه وه چې دی وجود کې راغله. دا خبره به زما والد محترم تاسو ته کړې هم وي په طرز کې، مونږ سره ډېر څه نشته، خو هغه د والد محترم چې څه راته پرېښي دي او څه راباندې زده کړي همغه به درته وایو. او هغه بې بنیاده خبره نه ده کړې چې هغه بس یوه خبره یې وکړله او زه تکلیف ځکه کوم چې زما پلار و او د هغه په مسند ناست یم، نه، هغه خبره هله کړې ده چې هغه کله ښه تحقیق کړی دی، ښه تفسیرونه یې مطالعه کړي دي، ښه کوشش یې کړی دی، نو هغه یې ونه ټول رایستی دی او بیا یې خبره کړې ده. نو هغه دا خبره کوله چې په دنیا کې په تخلیق آدم کې اولنۍ ګناه چې کومه دغه حسد و چې هغه وجود کې راغلی وه. څنګه راغلی وه؟ نو قرآن کې الله تعالی وایي چې کله تخلیق آدم وشولو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کله چې الله تعالی تخلیق آدم وکړو، نوع آدم پیدا کړو، نو الله تعالی حکم وکړو ملائکو ته، ورسره د شیطان ته. ملائکی هغه قوت چې الله پیدا کړی و هغې ته او شیطان دې ته یې حکم وکړلو چې تاسو تابعداري وکئ، اطاعت وکئ، ومنئ دا نوع آدم چې ما کم پیدا کړی دی. خو قوت ملائکو خو تسلیم کو، ولې چې هغه فرمان برداره وي، هغه ته د الله پته وه چې دا ډېر زورور ذات دی، که نافرماني مې وکړه سره څه چې غواړي هغه را سره کوی شي. هغې اتباع وکړه، ویې منله د نوع آدم. خو شیطان کې حسد، بغض یوه کینه وه، یو انانیت و پکې، لکه نن سبا زما او ستا په مولا کې دی، لکه نن سبا زما او ستا په معاشرې کې یو مشر کې دی چې هغه وایي چې چېرته زه او چېرته دا خبره او چېرته زه. نو چې کله شیطان ته وویلو نو شیطان انکار وکړو، ابا واستکبر وکانه من الکافرین، انکار کوونکو نه شو، وی نه منله، صرف په دې وجه باندې چې هغوی چې دا نن پیدا کړی شوی او خاورې نه جوړ کړی شوی او اوس زما په مخ کې یا زمونږ په مخ کې الله جوړ کو د خاورې نه او زه د اور نه پیدا او زه به ایله بیله د دوی اطاعت کوم، د ده خبره به منم،
نو یو حسد یو عناد یو کینه یې وکړله. دا خبره ما د یهودو پورې وکړه چې په دې دور کې په دې وخت کې دې ته ښه پته وه چې دا خبره حقه ده، خو دې دا حسد او عناد وکړلو چې دا دومره غټ غټ ملکانان موجود دي، دې ته ولې نه ورکوي؟ نو مخې ته الله تعالی دې ته یوه خبره کوي، ولقد جاءکم موسی، او هر کله چې راغلو دوی ته موسی علیه الصلاة والسلام بالبینات. دی بینات کې مفسرین خبره کوي، بعضی مفسرین لیکي چې معجزې تی مراد دي، او بعضی مفسرین لیکي چې احکام تی مراد دي، خو چې ترجیح کما مفسرینو یا علماء ورکړې ده یا زما د والد محترم د تحقیق مطابق هغې دي ځکه د بینات ته احکام ویلي دي چې ولقد جاءکم موسی، او په تحقیق چې راغلو تاسو ته موسی علیه الصلاة والسلام په واضحو دلایلو سره تاسو ته احکام راوړو، یو قانون راوړو. نو دی یهودو باوجود د دې لکه نن سبا چې څنګه موږ ته قرآن راوړی شوی او موږ مشران ټاکلي دي، خدایان هم ټاکلي دي، مخلوق نه یې رکو بلا اسبابو، دغه شانتې دي ته باقاعده موسی علیه الصلاة والسلام تورات راوړی و، احکام یې راوړي وو، نو باوجود د دې څه وکړو؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، او پس د هغې نه دې ونیولو سخي لره په خدایتوب. احکام هم ورته راغلي وو، پیغمبر هم ورته راغلی، خو باوجود د دې چې کوم د دې خدایتوب باندې سخی ونیولو. همدغه شانتې زموږ مسلمانان دي، ښه مولیان خدای را کړي دي، مفتیان خدای را کړي دي، ښه شیخان خدای را کړي دي، او قرآن هم راته ښیي، او ښه پیغمبر هم خدای را کړی و، او ښه کتاب هم الله را کړی دی، خو څه وجه ده؟ چا د پاټۍ په شکل کې یو مشر نیولی دی، چا د جماعت په شکل کې یو مشر نیولی دی، چا د تنظیم په شکل کې مشر نیولی، بس د هغې دایرې نه مخکې نشي وتی، د هغې چې کوم خط وته بس یو کرښه راښکلې د هغې نه مخکې نشي تېرېدلی. ځکه چې تا ته کتاب راغلو، یو قانون راغلو، یو قاعده راغله، باوجود د دې چې کوم دی ته دغه شانتې کار کې. هغه شاعر وایي چې تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشم، تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشم، دروغجن وې بهار تیر شو ته رانغلې. اے مسلمانه تا خو بار بار دا چغه کوله چې مالا یو حق کتاب راشي زه به منمه، تا خو بار بار دا چغه کوله چې مالا یو حق نبی راشي زه به منمه. اے مسلمانه تا بار بار دا چغه کوله چې مالا یو حق پرس مولا خدای راکي زه به منمه. دا هغه اقوال چې د قرآن متعلق ویلي دي چې دغه شانتي ومنئ، دغه شانتي ومنئ، قرآن دغه وینا ده. اے مسلمانه تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشم، تا خو ویل چې بهار راشي زه به درشم، دروغجنه بهار تیر شو ته رانغې. اے مسلمانه تا ته خو الله د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله په شکل باندې یو ډیر معزز سړی را لېږلی و، یو ډیر محقق سړی تا ته را لېږلی و، یو ډیر حق پرست سړی تا ته را لېږلی و، خو ای مسلمانه په موقع باندې تا قدر ونه کړلو، ای مسلمانه په هغه ټیم باندې تا قدر ونه کړلو. ای مسلمانه د هغه په شانتې سړی چې اوس پیدا کېږي ډېر ټیم به لګي. زما خو رب نه دا دعا ده چې ای ربه د مفتی منیر شاکر نه دوه ګوتې ورتېر سړی پیدا کړې د قرآن د وینا دپاره، ځکه چې مونږ ته ډېر ژوند پاتې دی، ځکه چې مونږ کې مجوسو ډېر کار کړی دی. ای رب العزته مونږ سره خو داسې سړی نشته دی چې قرآن په هغه طریقې مونږ ته بیان کړي چې په کومه طریقې باندې پیغمبر راوړی و. الله دې تباه و برباد کړي چې کوم سړي د هغه بېخیري غوښتې وه، الله دې تباه و برباد کړي. چې کم سړي دا کار کړی دی الله دې تباه و برباد کړي. ولې چې زمونږ د امت نه ډېره یوه غټه سرمایه واغستله، یو ډېر حق پرست عالم رانه واغستلو. هغه زمونږ یو ملګری دی، هغه خبره کوله چې مورکیني د مفتی منیر شاکر غوندې زوی به پیدا نه کي. هر حشک به ویل چې زه خلیل یمه، هر حشک به ویل چې زه خلیل یمه، عشقي که د هور مقابلې نه وې.
نو مونږ خبره د یهودو کوله چې دا یهودو په کومه طریقې باندې او کوم منهج باندې دعوه کوله او نه منل د دروغو دعوې. نو مونږ مسلمان ته هم پکار ده چې د دروغو دعوې په قرآن نه کوو، بلکې مونږ له پکار ده چې قرآن په صحیح معنو سره ومنو. مونږ له پکار ده چې د قرآن ته ټایم ورکو. مونږ له پکار ده چې قرآن باندې ښځې هم پوه کړو، نران هم پوه کړو، واړه هم پوه کړو، زاړه هم پوه کړو. ځکه چې زمونږ کار څه دی په دې دنیا کې د دې قرآن نه علاوه. دا خو چې دا کم څه ته ګورې، کور جوړی، بنګله جوړی، بچی ساتې، ښځه ساتې، مور ساتې، دا عارضي شیزونه دي. دا خو به فنا کېږي نه، خو تا سره بیا د قرآن د قانون آیین او اقتدار ځي. دا قرآن چې تا ته هلته مخې ته شي چې ای ربه زه خو ډېر تنها پرېښی وم، زه خو په جومات کې په المارۍ کې بس داسې ایښی وم چې د مړي په حساب ومه، زه خو په کور کې ډېر ښکلې کپړې کې پټ کړی وم، خو ما چې کوم دی ټایم نه راکولو، ځان یې را باندې نه پویولو. نو چې در باندې قرآن گویي وکړي ای مسلمان، هغه ټایم کې به زما استاد څه حالت وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله رب العزت چې دلته کم مسلمانان راغلي دي دا د ستا د قرآن په مقصد باندې راغلي دي، یا الله د دې چې څومره قدمونه دي د نکۍ په تلو کې واچې. یا پروردګار عالم دا د قرآن په مقصد باندې راغلي دي، یا الله ماله دومره قوت راکړي، یا الله دومره طاقت راکړي چې زه صحیح په معنو سره قرآن ورسوم. یا پروردګار عالم چې د چا په کور کې هر قسمه مشکلات دي الله ته حل کړي. یا الله دلته چې دا کم خلک راغلي دي دي کورونه پرېښي دي، ډېرې ډېرې بیماریانې او تکلیفونه به یا الله ته ورته حل کړي. یا الله دلته چې دا کم مسلمانان راغلي دي ستا دین او کتاب ته ټایم ورکړی، یا الله د دې چې څه قسمه مشکلات وي یا الله ته پوره کړي. یا پروردګار عالم دلته کې ډېر خلک ناست دي په زړونو کې به شرعي داسې ډېر ارمانونه یا الله ته پوره کړي. یا پروردګار عالم چې زما والد محترم چا هم شهید کړی دی، یا الله ته په دنیا او آخرت ذلیل او رسوا کړي. یا پروردګاره داسې تباه او برباد کړي، داسې دې امت ته وشرموي لکه فرعون پخوا شرمولې تر اوسه پورې نوم موجود دی. یا پروردګاره غټ غټ ظالمان ته شرمولي دي، یا پروردګاره تا سره خو ډېر زور دی، یا الله دام ته وشرموي. یا پروردګار عالمه زمونږ ریاست ته دومره قوت او دومره زور ورکړي چې هغه دا ظالمان په ګوته کړي او الله یې داسې ذلیل او رسوا کړي. او یا پروردګار عالمه چې زمونږ د والد محترم څوک د مولا په شکل کې، څوک د مفتی په شکل کې زمونږ د والد نه بلکې د حق خبرې خلاف کوي، یا الله ته یې تباه او برباد کړي. یا پروردګار عالمه اول خو ورته هدایت وکړي، که هدایت نصیب نه وي یا الله ته یې تباه او برباد کړي. یا پروردګار عالمه دا د مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله جومات ټول عمر آباد ولري. یا پروردګار عالمه چې د کمیشن دی، یا پروردګار عالمه دته زمانه علاوه زما د ورور نه علاوه داسې تکړه تکړه خلک پیدا کړي چې دا مخې خلکو ته ورسوي. یا پروردګار عالمه زموږ په دې ناستو کې الله دې بچوله، الله دې دې مشرانو له دومره قوت او طاقت ورکړي چې دا قرآن په صحیح معنو خپل کور کې خپل معاشرې کې رایج کړي. یا پروردګار عالمه چې د کمې خبرې موږ وکړي موږ ته دې الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.